کړی الله قرآن مجید کې سوئی انما يتقبل الله من المتقین زدا هغه خلکو قبولیت په خپل دربار کې راولم چې څوک تقوادار او پرهیزګار وي دا غي نسخه مخکاره شو تقوا او پرهیزګاری هغه اهم چیز دی او اهم نقطه ده چې الله وی زما در کې به ته زما قبول بندو ګرځي زما مقرب بشي زما نږدې بشي ما ته ورسي او په دې قبولیت باندې ګورې نن سبا مونږ نه پويګو والله دې مونږ ته عقل راکې په دې د فرعون جادوګر هم پوي دا د فرعون هغه جادوګر هم په دې قبولیت پوي دا چې قبولیت بل شي او قابلیت بل شي د فرعون جادوګر چې کله رالو د موسی عليه السلام سره مقابله شروع کېده نو د فرعون جادوګر وی کوم وګټل نه مونږ ته بسره کې دا وته سوی زما په دربار کې به تاسو قبول شي بس ای به ډایرک مقابله شروع کا چې د بادشاہ په دربار کې مونږ قبول او مقرب وګرځو الله ته د بادشاہ ته نږدې وګرځیدو بیا پاتې شو په دې هغه هم پوهیده د بادشاہ زمونږ شو او د بادشاہ مونږ قبول شو او بادشاہ ته مقرب او نږدې شو بیا چې کم دین دا پس حاصلېږي انما يتقبل الله من المتقين زمونږ ژوند کې تقوا او پرهیزګاری راشي زمونږ ژوند د تقوا او د پرهیزګاری نمونه وګرځي چې مونږ نه ناجایز کار ونشي حرام کار زمونږ نه ونشي د الله تعالی مخالفت زمونږ نه ونشي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخالفت زمونږ نه ونشي زمونږ 24 غنټې ژوند چا په دې سوچ او فکر کې وي چې را الله په دې خپکیږي دا بزنه کوم په دې خبره الله خپکیږي دا خبره زنه کوم په دې نظر الله خپکیږي دې طرف ته بزنه نظر نکوم په دې فعل زما په دې کار الله تعالی خپکیږي دا به کم دې نس کوم کا بار وی ک کور وی ک دکان کې وی ک نوکرۍ کې وی ک هر ځای کې وی په کم کار په کم مال په کم قول په کم فعل الله خپکیږي بس دې ته ویل کېږي تقوا او پرهیزګاری چې هغه کار مونږه پری خو دو بس دې ته د تقوا او پرهیزګاری مقام دی نو شیطان سره هر سو ولیکن تقوا او پرهیزګاری وسره نه و الله تعالی د خپل دربار نه راوشړلو او ټول عمر مردود او لعین کو او ټول عمر به جهنم کې هغه تیری دا ولی تقوا او پرهیزګاری نه و هر چیز ور سره قابلیت مو عبادت مو هر چیزو لیکن هغه سره چې کم دینو قبولیت د الله په دربار کې نو ځکه تقوا او پرهیزګاری نه و الله تعالی دې تاسو مونږ ته د تقوا او پرهیزګاری نه ډک ژوند نصیب فرمایي